رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه څوک چې په خپل مال کې قسم خوري، خپل مال خرڅوي، قسمونه ور باندې خوري، قسمونه کوي، که څه هم دی په دا قسم کې رښتونه وي، د ده به تر یو وخته پورې کاروبار سم سي، ګټه به ورته وکړي دا قسمونه، لیکن وروسته به الله جل داسې آفت ور باندې راولي، داسې نقصانونه به ور باندې راولي، الله به داسې برباد کړي، د ده به فکر او سوچ هم نه وي چې دا د کومې خوا څخه د تاوانونه ماته راځي، الله به تباه او برباد کړي. دا هغه څوک چې قسم په خپل مال کې خوري، هغه هم په رښتونې قسم وي. مثلا مټر یې په 3 لکه اخیستی وي، د یو چاته قسم کوي وایي ما قسم مې په الله ما په 3 لکه اخیستی، که څه هم دی په دا قسم کې رښتونی ده، خو بیا به هم الله وروسته بربادوي، الله به آفت ور باندې نازلوي. او بل هغه څوک چې په درواغو قسم خوري، مټر د په 3 لکه اخیستی وي، دی وایي زما د قسم په الله وي ما په 3.5 لکه اخیستی ده، درواغ وایي. مثلا ماشین یې اخیستی په 9 لکه، دی وایي زما د قسم په الله وي ما په 1 کروړ اخیستی ده، وایي زما د طلاق وي ما په 1 کروړ اخیستی ده. په درواغو قسم خوري، د په غونه نه اخیستی خو قسم په درواغو خوري. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په ورځ د قیامت به الله جل جلاله دغه کس ته چې په درواغو قسم خوري د رحمت په نظر به نه ګوري، عذاب به نه پورته کوي، جنت ته به نه داخلوي. نو ای زما عزتمند ورونو مسلمانانو چې مټر دې په هر څو اخیستی ده، قسم ته ضرورت نشته، طلاق ته ضرورت نشته، ورته په دونه در کوم که دې خوښي الله دې راوله، که دې نه وي خوښه الله دې ملسه. که ماشین خرڅوې، که ټکټر خرڅوې، که د دوکان یو کوچنی صابون خرڅوې، قسم ته ضرورت نشته. ستا خوښه ده چې په هر څو یې خرڅوې، خو قسم ته ضرورت نشته. که څه هم ته قسم وکړې په قسم کې رښتونه یې، خو بیا به هم وروسته الله جو پر تا آفتونه نازلوي، تا به بربادوي. نو ای زما عزتمند ورونو هغه مسلمان چې دی سودا کوي، چې په درواغو قسم خوري چې دا شی زما د په الله قسم ما په دونه نه ده رانیولی، ما تر دې ګران رانیولی ده، او حالانکې دی درواغ وایي په دا رقم کې، یا طلاق اچوي دی درواغ وایي. نو په ورځ د قیامت به الله جل جلاله دته د رحمت په نظر نه ګوري، نه به خبرې ورسره کوي، نه به په اسانه حساب ورسره کوي، نه به له ده څخه عذاب پورته کوي، نه به دی جنت ته داخلوي. نو ای زما عزتمند ورونو چې هر کاروبار کوئ درواغ مه کوایست. که چیرې ته درواغ وایې یا قسم په درواغو خورې، هغه هم د الله په نامه قسم خورې، نو ای د الله بنده په درواغو باندې ته دا شی خرڅوې، بیا د الله په نامه یې خرڅوې، نو الله جل به تا ته په دې دنیا هم عذاب درکوي، پر هغه دنیا به هم عذاب درکوي.